په اسلام آباد کې نن سبا پښتانه چې دي دا نه پریدي څومره پښتانه چې هلته کې دي او د پولیسو په لاس باندې ورځي نو پولیس چې دی هغه رانیسي اکه ګاډۍ ګرځېدو والا دی اکه دغه شان ټیکسي ډرایور دی یا نور په سکار باندې هلته لاړ شي اکثر ځینې کسان په اسلام آباد کې کاري چې هلته لاړ شي هغوی رانیسي او تاڼې ته چې دی ډارې کې بیایي داڼې ته یې بوځي هلته کې دی دا بیان علي چې موږ افغاني یو دا خبر ورته کوي تاسو د سوای چې موږ افغاني یو او احتجاج ل راغلو 15000 روپۍ کس چې دی موږ له راکړه دی او دلته موږ دهشتګردي کوله دا بیان تللی ویډیوګان به تاسو هم کتري نو وسه هلته چې دی پښتانه نه پریدي نو د اسلام آباد چې دی دا جدا ملک دی دا خو هم د دې ملک کیسه ده بل لا چې یا خالي د پښتنو سره به دا چل کېږي او په هر ځای کې به دا چل کېږي بل لا د دې کټا شریف حکومت چې راځي نو دی دا چلونه چې دی دا ډېر زیات کوي ځکه د دې نه مخکې چې دی په سوات کې کوم حالات خراب وزیرستان کې په دغه سیډونو کې چې کوم حالات خراب هغه متاثرینو ناغیم پنجاب ته نه پرېښودل دا خلک وایي چې دا یوازې د پی ټی آی د وجې نه دی دغه شان د نور خلک چې دی دا مخکې نه پرېښودل په هغه وخت کې پی ټی آی نه وه خو دوی دا خلک چې دی دا دهشتګرد دی د پښتنو ته دهشتګرد وایي خو په پښتنو کې داسې بې غیرته اوس هم شته چې هغه دا خلک چې دی دا سپورټ کوي او د دې سره ملګرتیا کوي د دغې د وجې نه هغه دې خلکو ته چې دی دهشتګرد وایي نو زیاتره پښتانه خو دې نفرت کوي خو ځینې داسې خلک دی چې هغه دې اوس هم سپورټ کوي تاسو راته ووایئ چې تاسو دغه کټا شریف سپورټ کوئ که نه د ده حکومت چې راشي همیشه لپاره د پښتنو سره چې دی ظلم زیاتی کېږي